ستاسو هم ودونه دي او د پښتنو هم ودونه دي. دا واورئ په قوم کې د دنیا بیړه تباه کړه په ډزو باندې. په پردي وادي کې ډزې کوي د نیانو بچو، واده د چا دی او نیتوب پکې څوک کوي. ماشومان پکې مړه شو، ښځې پکې مړې شوې، بوډاګان پکې مړه شو. واده دې ته وایي. موږ ودونه په کنجرتوب او ډمتوب کړي دي. د چا ودونه چې په کنجرتوب او ډمتوب شوي هغې به ښې ورځې نه ګوري. د هغې لوڼه به دا کټ ټیمونه جوړوي او دا کټ ټیم کې به د هغې لوڼه کار کوي او کومه جنۍ چې پریوزي پردي هلکان به یې په غېږ کې راوچتوي او بیا به هسپتال ته وړي. په پاکستان کې د جنکو اکی ټیم جوړ شوی، په پېښور کې هم مهرباني کړې ده. جنکۍ اکی کوي، نکرې اچولي او د جنکو اټیکی ټیم کار کوي، لګیایي لوبه کوي او په ټي وي ټوله دنیا ګوري. اوس خو پاکستان په تړکۍ روان دی، پاکستان په تړکۍ روان دی، پاکستان په تړکۍ، پاکستان په تړکۍ نه دی روان، ښځې په تړکۍ روان. پاکستان خو بیړه غرقه ده، ښځې په تړکۍ روانې دي. اکی ټیم د مسلمان ملک د جنکو څه حق لري؟ دا د چا لوڼه دي؟ نن په ملک کې وګوره د یو جرم خلاف ایکشن نه اخیستل کېږي، د یو جرم خلاف. ته لګیا اوسه په تقریر کې وایه دا د بې حیا بچي دي، په ټس نه مس نه کېږي. احساس ورته نه کېږي چې دا دومره دنیا لګیا ده، دا غلط کار بندول پکار. مجسټریټان دغې له ګرځي چې 3/6 فوټ کې ټیپر دې ګران خرڅ کړي، پیاز دې ګران، او د قوم بچی چې ټول ګانډوان شو په میوزک سنټرو کې او په ویډیو گیمونو کې ټول بچی ګانډوان شو، په هغې باندې یو چا په حکومت وانه چوړه. 3/6 فوټ یا تانه ډکوي، سپیشل مجسټریټان ورپسې ګرځي او بلو پرنټونه په دې ارامي اډو کې چلیږي. دې ته یو نږدې نه راځي. د هغې وجه دا ده چې حکومت کنجر دی که نه. کوم حکومت چې په خپله د کنجرتوب او د ډمتوب اډې جوړوي، وي سی آر نه کسټم ډیوټي ختموي، نو ته په ایمان ووایه چې ډم نه به ته دا تمه کوې چې هلکه ماله چېرته د سړیتوب کار وکړه. او په خپله لګیا دي د کنجرتوب اډې کولاوي او دا کوشش کوي چې دا ملک ټول کنجر شي او ډمان شي. اوس په پاکستان کې د ډمو څه ضرورت دی؟ دا یو تماشه ده، پېښور ته هم خلک ودونو ته راولي. څه نامه یې ده؟ څه؟ بس تا کم پته ده؟ تپاسه لږ ودرېږه مانا، تپاسه ودرېږه، تپاسه هسې خبره کوم، تپاسه پا خو څه خبره ده؟ داسې مخ کا اخوا مخ کا وګوره. دومره بوډاګانو یعنې دا شی دومره عام دی، دومره عام دی چې دومره بوډا ته هم د ډسکو پته ده. اندازه وکړئ، یعنی چې ټول ملک ډم ډم شي، خو ملا ته به هم پته وي، پیر صاحب ته به هم پته وي، بوډا ته به هم پته وي، ځوان ته به هم پته وي. اندازه مو کړه. اوس د ډسکو ډمو څه ضرورت دی په پاکستان کې؟ که دا د سړي د زامنو حکومت په دې ملک باندې راشي، نو مانه به یو ډمه سر اوچت کړي. د دنیا سړي بې ښځو ګرځي، خو یو ډمه د کچنی بچی به یو دغسې بوډا ته به هم یو پکې نکاح کوي. اندازه کوئ، د دې ملک انتظار کوئ د خدای د عظیم قهر چې کله به را نازلېږي، کله به نازلېږي. ځکه چې ملک د بې حیایۍ او د بې دینۍ په پلیټ فارم ولاړ دی، تیار دی د خدای قهر ته.
اوس انتظار دی چې د اسمان فیصله به د دې ملک متعلق کله کیږي. هغه قانون سره څه کیږي لګیا دی. کم قانون چې د جناب محمد رسول الله په کور کې جوړ شوی. ستا د ملک وزیر اعظم یې ووی، د ملک وزیر اعظم چې د غل نه لاس پرې کول چې دی دا بے مناسبه او ظلم دی. ستا د ملک وزیر اعظم یې ووی قرآن ویلي چې د غل نه او سړي او ښځې نه لاس غوڅ کوي او د قرآن وینا ته دی او زیاتی او ظلم ووی. ستا د ملک وزیر خارج داخله اعتزاز حسن وی کچا د شریعت بل نامو واغستا د پاس کېدو بستره دی وتړي او کور ته دی. نو په کوم ملک چې د قرآن غوندې کتاب دا حشر وي، وزیران دا وی، منبران دا وی، وزیر اعظم دا وی، هغه خدای به د دې قرآن بدل په کم رنگ کې د دې ملک نالي. زه خواریان یم چې کیږي به څه. مونږ خو د ملک دشمنان نه یو، د ملک غداران نه یو. مونږ په ملک کې د بې دینو دشمنان یو، د قرآن او د حدیث دشمن، ذات د دشمنانو دشمنان. نو عزیزانو د شاه قاسم واده کیږي او یو ډوله د یو خیمې نه بلې خیمې ته وړی کېږي او د واده ړومبی شپه ده. آواز وشو چې راوځه. ایو بزرګ وایي چې د شاه قاسم ناوې وایي شاه قاسم ته د لمنې نه ونیو. د شاه قاسم بی بی قاسم ته وی جانانا، د شاه قاسم بی بی قاسم ته وی جانانا مزه زمانا. شمر ظالم بده د غشو په باران وجنی، دا مظلومان وجنی. قرآن وای د قرآن بیا خاوندان وجنی، دا مظلومان وجنی. علی اکبر کړو ځان سنبال د جنگ په لور دی، زړه مې نسکور دی. علی اکبر کړو ځان سنبال د جنگ په لور دی، زړه مې نسکور دی. واده ړومبی شپه ده خو چې ووتو شهید شو خیمې مخې ته راوړی شو. نو زینب هم ورته ولاړه ده او د ړومبی شپې ناوې هم ورته ولاړه ده. 10مه ورځ ده د محرم. آواز وشو چې نور خو ټول ختم شي، یو امام حسین پاتې. هغه رامنډې بی بی زینب ورته د خیمې په سورو کې ګوري چې امام حسین د تورو لاندې ګیر. خو چې ګیر شو دی بې اختیاره د خیمې نه بار منډه کړه. چې بار یې منډه کړه بورکا خو نه وه. امام حسین جنگ په ځای پرېښو، رامنډه یې کړه او دا یې د لاس نه ونیوه او بیا یې خیمې ته دننه کړه او ورته ویې چې او زینب کزان دی په خپل اختیار بے سطره کو او په خپل ارادې د سطر مات کو نو خدای به سزا درکوي، او که بے اختیاره بے سطره کړی شوې نو خدای به جزا درکوي. زما سر به غوسېږي خو ته به سطر نه ماتې. نن د خپلو ښځو حال وګورئ، د ښځو تماشې وکړئ، د لوڼو تماشې وکړئ، دا چادرۍ وګورئ او دا سپېږمې پټې او غوږونه ښکاره او د دوی په لار هغه تلل وګورئ. نو د تورې لاندې مې امام حسین خو د زینب د سطر خیال ساتي. نن زمونږ په ملک کې د سطر سال. نو زما عزیزانو اصلي جنگ چې و هغه دې د پاره او چې د قرآن د دفعاتو خلاف ورزي یزید کوله. نو امام حسین ته بال بچ سر و مال قربان که او د خپل نیکه د دین ناموس یې وساتلو. دا صفت ته خدای پاک ممکن پیدا کړ. نن خو ټول ملک په دې راپاسي چاله روټۍ نشته او ګراني ده او اوبه نشته او
टेपर निश्ता हो, मुलाई निश्ता हो, फलाने निश्ता हो, लेकिन टोल मल्क दा आवाज नको कि मुंग दे हुकूमत मनलो ता तैयार नहीं हूं कि कम हुकूमत द कुरान द दफात और खिलाफ वर्जी दा आवाज पर टोल मल्क के नशो हर सड़े द गोई सोए दे कि वंडा और ताऊ के स्पेगमे पर के वर्णन बासी नोरा द चा परवाह न कई। अजीजानु ज़दा पुख्तना कौम कि द करबला पर मैदान के द इमाम हुसैन और द यजीद द फौज मंस की जगड़ पत्सो उशवा न पदे बांधे द टोले दुनिया दा मुसलमान इत्तिफाक दे कि जगड़ा पदेवा कि द यजीद हुकूमत जो अगद अगा कानून न बागियो कि कम कानून द इमाम हुसैन पकोर के नाजिल शवे कुरान करीम द मुसलमान कानून दे और दा कानून दे इमाम हुसैन पकोर के नाजिल शवे दे चा कोरो दे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह नो दे इमाम हुसैन जगड़ पदेवा चिस्ता हुकूमत चे दे आगा जमाद निकद कानून नबागी दे लिहाजा जस्ताद हुकूमत बैत कोलो तैयार ने जगड़ पदेवा कि बैत कोलो तैयार नहीं नो बिया जंग कोलो तैयार शा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाए कि गो जद हुकूमत द जंग कोलो ताब और ताकत न लरम दानिशम वेले चे जब पर 72 कसानो बांधे ता खत्म कर लेकिन दा वेले शम चे दखपल निकद कानून द नामोस द पारा दा 72 कसान जदर बांधे खत्म खबर अदा भाई तानशम वाले लेकिन कतानशम वाले नो दा हुकोलेशम चिजान दर बांधे हुआ और सर बन टीटो बैत बनको ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दा डेर लोई सड़े तेर शवे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आगा सड़े हो कि द हिंदुस्तान स्मकिता अवल इस्लाम ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह रावस्ते अवल आगाज द इस्लाम द हिंदुस्तान पजमका चले ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती करे नो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह द इमाम हुसैन मुताल्लिक वही कि शाह हस्तो हुसैन बादशाह हस्तो हुसैन दीन हस्तो हुसैन दीन पनाह हस्तो हुसैन सरदार वनदा दस दर दस्ते यजीद का बादशाह देम न इमाम हुसैन देव का शाह देम न इमाम हुसैन का दीन देन उमम इमाम हुसैन दे सरदार सर कुर्बान कर वलेकिन नदा दस दर दस्ते यजीद लाश यजीद पलास की के न वजह कि तरसो जमाद निक कानून था तो सर न गुण शवे ने तरगे पोरे बस ता तख्त ताज ता जन सर न गुण के अजीजानो इब्न जियाद गवर्नरो अगवर पसरा है और चहुई चगोरे उमना जाले ना उबय पे बंद करे उबय पे बंद करे पेरे लगोले दरिया पगाड़ा बांधे चले इमाम हुसैन सड़ी बदर न दे देना बने उड़ी अजीजानो राशन पे बंद को दे खेमों तब राशन ने सिप्लाई की
امام حسین وی ٹھیک اللہ پاک دام کولے شي چې اوبه نه او تا ته د اوبو څښلو ضرورت اړو محسوس شي روټۍ نه او تا ته د روټۍ خوراک ضرورت اړو محسوس نشي ځکه چې عشاق چې دي هغې په عشق کې دومره محوی هغه د استغراق درجې ته رسېدلي وي چې هغې ته د خوراک څښاک اډو تصور نه تصور اوس مونږه خو که یو ورځ روټۍ یا اوبه نه څه عالم جوړ کړي یو ورځ تکلیف را باندې راشي مونږ څه حال جوړ کړي رحمان بابا وی کنه وی چې دی یو وخت د ځان د پاسه کوک شي چې دی یو وخت د ځان د پاسه کوک شي ځان هغه ساعت له خدایه مرور یو وخت د پزان تبدی ونس تکلیف در باندې راشي خدای نم بیزار نو زما عزیزانو دا دغه استغراق مقام مولانا روم لیکلی دي چې مجنون تا لیلا وی چې ته دلته کښېنه زه راځم کښېناست بھائی دلته د لار کې کښېنه زه راځم ناست سبا لیلا څه روټۍ تیاره کړې ده خپلې وینځې ته یې ورکړه چې دا هلته لار کې یو ملنګ ناست دی هغه ته دا روټۍ ورکړه هغه ملنګ نه مخکې یو بل روټي خلاص ناست دی نوکره روټۍ وړې ده خیال یې کړی چې ملنګ به دغی ویل دا روټۍ لیلا را کړې ده او دا وخوره ویل ښه ډېره ښه ده الحمدلله خوړلې سبا له بیا ورلېږلې ده بیا یې خوړلې بل سبا یې بیا ورلېږلې بیا یې خوړلې 12 ورځې پکې تېرې شوې روټۍ ورځي او ملنګ یې خوري او پته نه لري لیلا ورته ویل چې ملنګ درته څه سوال جواب څه سلام ورته وایه دا څه نه وی غږ نه کوي خو روټۍ خوري او خوله م له پاکه کړي وایي الحمدلله لیلا نه چې سوچ گئی تھی بیړه د دې مجنون غرقه شه سلام قدرم نه رادي راشه یو بله تجربه پې وکړه تجربه پې دا وکړه چې چاړه کټوری لاس کې ورکړو وی دا روټۍ یو سا ملنګ ته ورکړه ورته چې لیلا وایي چې روټۍ خو وخوره خو ستا لږه وینه مې په کار ده وینه اوینځي چې روټۍ ورورې ده نو د روټۍ نه مخکې ورته دا خبره کړې چې لیلا وایي چې ستا وینه مې په کار ورته ویل ښه ده بیبي نو دا روټۍ دې موچته که او هغه وینې مجنون مخکې ناست دی هلک بره ناست وی ته نه یې څه وی نه زه خو د خوراک والا وم چې مخکې ورغلی ده نو مجنون چې په کوم ځای باندې لیلا کېنولی و په هغه ځای ناست او شوه 12 ورځې اوبه مه څښه روټۍ مه خوره د ځایه مه پاسه چې څنګه هغې کېنولی او داسې ناست خدمتګار یې ورته وایي چې دا روټۍ لیلا رالېږلې دا وخوره خو دا چاړه او کټوری راکړي چې لږه ستا وینه مې په کار هغه ورته ویل دا روټۍ خوا کېده اول دا چاړه راکړه چاړه یې ترې اخیستې ده او دا بوټی دا ځایونه ټول پرې کړي دي او نیم کټوری وینه ترې وتې ده ورته وی چې لیلا ته ووایه چې ستا په فراق او جدایۍ کې وینه م راکې وچوه او زه موچ شوی یم دغه وینه راکېوه نوره راکېوه نه خیال دې راغی چې وینه راوړه لیلا ته نو لیلا ډېر افسوس وکړو او لیلا ته ووایه
چې من کی ام لیلا و لیلا کیست من من کی ام لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی ما اندر دو بدن زسیما او لیلا سشے من کی اما لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی مین در دو بدن زماو د لیلا روح یو د صرف بدنونم دو په نظر کې ښکار ورته چاغوي چې ما او تا کې فرق نشته بادشاہ خبر شو بادشاہ لیلا را وغوښته چې راوی غوښته نو بادشاہ ورته وایي چې از دی